أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ننني درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 43 44 45 46 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. نو دینه مخکې ذکر شولو چې کله هغه یو کس ساقي چې غالب نوم هغه چې کله د جیل نه رهایي وموندله او هغه رالو نو یوسف علیه السلام ورته په دغه وخت کې وویلو چې کله ته د دې ځای نه لاړ شي نو بادشاه ته به زما تذکره وکړي چې دغه شانتې یو کس دی بې ګناه په جیل کې پروت دی د هغه په مقدمه باندې د غور وکړی شي. نو بیا چې دلته کله هغه رالو نو الله جل جلاله د هغه نه چې نو هغه هیر شولو شیطان دې ایر کړلو. بیا یوسف علیه السلام الله پاک چې نو هغه په جیل کې نور هم مزید 9 کاله چې نو هغه پاتې شولو. نو چې کله 9 کاله مزید پاتې شولو ټول عمر د یوسف علیه السلام چې نو هغه 12 کاله رالل. نو بیا الله رب العزت چې نو هغه د یوسف علیه السلام د رهایي اسباب پیدا کول. نو دا هغه رهایي په اسبابو کې الله پاک چې نو هغه د طریقې کار وکړلو چې عزیز مصر چې په دغه وخت کې بیا کم بادشاه ولو ریان ابن ولید. نو دغه ریان ابن ولید چې نو هغه خوب ولیدو. وس خوب کې چې نو هغه صحیح نه خوب اینی چې او غواګان سربې لګېدلې دي دغه او غواګان نوري وچې چې نو هغه لیدلې او وې سربې لیدلې وس دغه وچې غواګان لګېدلې دي او دغه سربې غواګان چې نو هغه ماته خوري او دغه شانتي چې نو او وګي لیدلې دي چې نور او وګي دی او داغشت نه دي. نو دغه وچ وګي لګېدلې دي او داشنه وګي چې نو هغه ځان سره انغختلې دي. بادشاه چې پاسې نو دغه سره فکر پیدا شو چې د څنګه کېږي. اوس کما په خوب کې سپې لیدلې وي او غوای ماتولې جو د خلکو ذهن عالی شرمخ مې لیدلې وي او غوای ماتولې جو دغه ذهن عالی زمرې مې لیدلې وي او غوای چې نو هغه ماتولې جو دغه ذهن اخلي. خو اوس د غوا خدا د سره کار نه چې یو غوا یا غوای ولګي او دا بل غوا چې نو هغه ماته کې اخري. نو بادشاه ته نو هغه په دقه وجبانه خوب کې چې نو هغه ورته الجان پېښ شو ګډ وډ شولو. نو چې کله بادشاه پریشان شولو نو د خپل وزیراو کم کاهنان او د کسان چې ولاغې ټول راغختل. اوس چې کله الله پاک ترتیب جوړی د یوسف علیه السلام نو اوس چې وزیران رالل نو دا غوی ته چې دا خوب بیان کو ناغوم مې چې بادشاه سلامت مونږ پدې نه پوهیږو کم چې کاهنان ولا غور تم مې چې مونږ له دا خوب چې نو هغه ناراضي دا خو بس مونږ ته اضغاث الاحلام ښکاری اسی ګډ وډ خوب د بادشاه د دین چې خاص چې نو هغه ترتیب باندې مونږ هم ناراضو بس اسی دې اکثر کېږي. بادشاه وینه ګډ وډ خوب نه خامخا صحیح حساب خدای خو صرف تم راوکه جمال د خوب تعبیر راکې. نو دی ورته وی قالو اضغاث احلام که تاسو پوهیږئ نو مال تعبیر راکې. نو دی ورته سوې قالو اضغاث احلام اضغاث دا د زغس جمع ده او زغس ویل کېږي هغه موټی ته کله چې خلک غیار نیبي نو د په د لاس کې قوده جوړي موږ ورته قوده وایو.
نو دا قوده چې کله جوړه کړي نو په دې قوده کې څه ډکې وچ هم وي، څه به کې شنه هم وي، څه به کې لڼ وي، څه به کې اوږده. نو مختلف شیزونه چې دغه قوده جوړه شي نو دغه قودې او موټې ته چې نو هغه ویلی کېږي زیغ. نو دوی وي دا ګډوډ دي، لکه څنګه چې په دغه قودې کې نري او کچ او وچ او شنه او دا پکې ګډوډ دي سیداري. احلام دا د حلم جمع ده او حلم ویلی کېږي چې نو هغه خیالاتو ته. نو بادشاه دا څه خوب دی او څه به کې تاسو چې نو هغه ګډوډ خیالات دي، دا دواړه یو ځای شوي دي، مشترک شوي دي. نو اوس موږ د دې په تعبیر چې نو هغه نه پوهېږو، موږ له د دې تعبیر چې نو هغه نه راځي. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. او موږ چې نو هغه په داسې احلام خیالي خوبونو باندې موږ ته چې نو هغه څه نو هغه دسترس نه دی حاصل، موږ په دې باندې چې نو هغه نشو پوهېدلی. نو کله دا خبر چې اهم نو په دغه وخت کې د بادشاه غ ساقي چې نو هغه هم موجود و ناس ولو. نو وقال الذين نجا منهما مد وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله. نو دا ورته وی چې بادشاه سلامت ما ته یو کس چې نو هغه معلوم دی او دته دا دومره وکاله الله پاک دنه دا خبره چې نو هغه پاتې کړی و، وکاله بعد ورته رايده شوله چې ما ته چې یوسف علیه السلام په جیل کې ویلو چې زما خبره به بادشاه ته وکړي. نو دغه خبره رایاده شوله. نو چې کله رایاده شوله نو دا ورته ووی ما تاسو چې نو هغه ولېږي زه به تاسو له د دې تعبیر درکم، خو فارسلوني تاسو ما جیل ته چې نو هغه ولېږئ، زه به جیل ته لاړ شم، تاسو راله خپل چې نو هغه کاغذ باندې لیکل سره راکړئ چې هلته ما ته نه مني نه زه ډایرکټ ورسوم. تفسیر خازن کې لیکلي دي چې په هغه وخت کې دغه جیل چې نو هغه په ښار کې نه و، د ښار نه بهر ولو دا جیل. نو ما هلته ولېږئ. بادشاه ورته صحیح شوله زه لاړ شه تو هلته تعبیر چې نو هغه موږ له راوړم. دی چې کله لاړو نو دی چې نو څنګه ورسېدو یوسف ایها الصدیق. نو د جنو څنګه لاړو اولنې आवाज وکړو یوسف علی السلام ای رښتینیا چې تو کوم خبره کې نو ستا خبره چې نو هغه رښتیاي. نو د دوه وجنه د ورته صدیق ویلو، یو د دې وجنه چې کله په جیل کې دوه سره هغه وخت تیر کړو نو په دغه دوره زمانه کې چې کم د یو ځای جیل کې پاتې شو نو چرته د یوسف علیه السلام په باره کې چې نو هغه دروغ دی نه ولدلی، ځکه یوسف علیه السلام خو د الله پیغمبر ولو. نو د ځکه وی چې صدیق. او دویم دا چې یوسف علیه السلام چې کله د دوی د خوب تعبیر وباسلو نو هغه تعبیر هم بعینه اق شانت وشولو. نو چې کله تعبیر هغه شانت واقع شولو نو د دې کې نور هم یقین چې نو هغه جوړ شولو. لاړو یوسف علیه السلام سره کېناستو. نو یوسف علیه السلام ته وی افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع. منګله چې نو هغه تعبیر راکا فتوا راکا نه یعنی تعبیر راکا فی سبع بقرات او غواګانو بارکی سمانن چې هغه سربی وي. سیمان دا د سمینتون جمع ده او سمینه ویل کېږي چې نو هغه سربی ته یاکلهن چې اخوري هغې لره دغه غواګانو دا کمې چې سربې غواګانې دي دې لره چې نو هغه نورې سبعن اووه غواګانې عجافن چې د هغه کمزورې دي لاغرې دي وچې دي. نو دغه وچې او کمزورې غواګانې عجاب چې نو هغه دي. نو اوس دغه غواګانې دا کمزورې لګېدلې او دا سربې غواګانې چې نو هغې خوړلې دي. وسبع سنبلات خضر او اووه وږې دي شنه و اخر یابسات او نور او د قشانتی وچ دی. لعلی تو شاید چې زو ارجعو واپس دې نو هغه لاړ شم ال الناس خلکو طرف ته لعلهم يعلمون چې دې چې نو هغه پواشي سبانه پواشي. نو یو دا دغه خوب په تعبیر باندې پواشي چې دا خوب نو هغه څنګه دی او د دې خوب تعبیر چې نو هغه څنګه دی. او دویم دا چې دوی چې نو هغه ستا باندې پواشي چې په جیل کې د قشانتی یو کس دی او دغه بے قصور او بے ګناه چې نو هغه په جیل کې پروت دی. نو دې دغه خوب چې نو هغه تعبیر وغوښتلو. په دې طریقې الله جل جلاله د حضرت یوسف علیه السلام د رهایی اسباب چې نو هغه پیدا کړل. نو ځکه کې یو چې نو هغه خبره ده چې خوب کې لازمی نه ده چې دغه خوب باندې چې څوک پوهی چې عقبوزي او چې کم باندې څوک نه پوه هغه خوب به نه واقع کیږي. نه خوب چې څنګه ولیدلی شي او د دې تعبیر ووتلو مخکې مونږ ویلو دا اق شانتي واقع کیږي. او بیا مونږ هلته دا هم ویلو چې د خوب تعبیر علم دا کسبي نه دی
چې د کسب سره تعلق ساتي، لکه سړی یو فن زده کړي او د هغه علم ورته حاصل شي. لکه مثال په طور کې چې نو هغه علم صرف دی، جو خلک چې هغه فن زده کړي جو دته زده شي، یا علم نحو دا، یا چې نو هغه منطق دی، فلسفه دا، هر څه چې وي نو خلک زده کوي. خدا تعبیر ریا دا چې نو هغه علم دا کسبي شي چې نو هغه نه دی. نو چې کله دا کسبي نه دی نو د دې وجې نه دا د هر چا کار نه دی. ځکه الله پیغمبر فرمایل چې تاسو کله خوب وینئ، خوب بیانوئ، نو په دې کې نو هغه درې قسمه خوبونه وي. یو خوب چې نو هغې ته ویلی کېږي حدیث النفس. حدیث النفس چې نو هغه موږ چې ورته خیالات وایو. د ورځې سړی څه مشغلې، څه خیالات، څه قصې، نو اکثر دغه حالات او دغه قصې چې نو هغه د شپې هم په خوب کې دي. د دغه خوب چې نو هغه څه اعتبار نه وي. دویم خوب چې نو هغه څه وي، هغه تخویف الشیطانی هغې ته ویلی کېږي. لکه شیطان چې نو هغه سړی په خوب کې هري، نو کله ولا چې نو هغه په جنگ ورغلی، کله د بل کس سره جنگ کېږي، کله مار پسې ورپسې، کله چې نو هغه سپي مر خړلی، نو دا مختلف شیزونه دي سي. نو د دې چې نو هغه هم د تخویف شیطانی دی. د دې خوب هم څه اعتبار چې نو هغه نه وي. دریم قسم خوب چې نو هغه صحیح وي او هغې ته ویلی کېږي چې نو هغه بشارت رحمانی د الله له طرف نه چې نو هغه انسان ته یو زیر او بشارت وي. او بیا حدیث کې راځي چې نو هغه د الله پیغمبر فرمایي، ترمذی جلد ثانی روایت دی، چې هغه کله مسلمان په خپله ویني او کله بل مسلمان چې نو هغه دغه خوب ویني، کله دې په خپله چې نو هغه خپل ځان په دغه خوب کې ویني، آینده یو کار کېږي الله پاک د توخي، او کله چې نو هغه بل مسلمان چې نو هغه د بل یو کس په خوب کې ویني او اق شانتی کېږي. نو دې وجې نه دغه شانتی کېږي. بل دا چې خوب کې دې خبرې هم ضرورت نشته چې دا خوب اینې دا به صرف مسلمان نه، خوب مسلمان هم لیدلی شي او خوب نو هغه کافر هم لیدلی شي. لکه دلته ګوره ریان بن چې نو هغه ولیدو د کافر بادشاه ولو، خو خوب چې نو هغه لیدلی دی او بیا هغه خوب په شان اق شان چې نو هغه وشول. نو خوب لیدلو کې مسلمان کېدل دا شرط نه چې دا خوب چې نو هغه به صرف مسلمان نه او بل کس چې نو هغه نشي. البته دومره ده الله پیغمبر چې کله خوب ویني نو دا لبیب او حبیب توای. لبیب هغه انسان ته ویل کېږي چې د عربی ګرامر په دغه هر څه باندې پوهه وي، چې دله چې نو هغه د خوب دغه د الفاظ معنی او درس ورزي په دغه باندې د پوهه دغه وسري. او حبیب چې دا دغه انسان خیرخواه هم وي. بعضې کرته چې نو هغه خوب په ظاهره باندې چې نو هغه ډېر تکلیف دیخ ښکاري، خو هغه ډېر زیات چې نو هغه ښه وي. او بعضې کرته یو خوب په ظاهره باندې چې نو هغه ډېر ښه ښکاري، خو هغه ډېر نقصان دی وي. نو چې کله دغه معبر تعبیر وباسون کې دی حبیبي، نو دی چې کله ښه خوب وي نو دی به ورله تعبیر وباسي، او چې کله بد خوب وي نو دی به ورته لکه دی تعبیر مه وباسه او دا وظیفه دا کار وکړه، انشاءالله خدای به خیر کړي. نو دی وجه نه نو دی ورته وی ارجو الی الناس چې زه لاړ شم چې نو هغه خلکو ته لعلهم د پاره د دې چې دغه خلک چې نو هغه یعلمون پوه شي د خوب په تعبیر باندې، او یا ستاسو په جیل کې کېدلو چې داسې یو شخص دی، داسې یو هستی ده او د هغه بې نو هغه بې ګناه په جیل کې نو هغه پروت دی چې ستاسو د رهایش نو هغه سبب جوړ شي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وقال الملك او ویلو بادشاہ انی بیشک ازو ارا وینم سبا بقارات او غواگانی سیمان سربی یاکلهن چی خوری دیلن سابون چین او غواگانی اجافن کمزوری و سبا سنبولات او وگی خضر نشنا و اخر یابسات او نور او وچو. یا ایوہ الملأ اے درباریانو افتونی مالچنینو تا فتورا کے یہ تعبیر راتو ہے فیرو یا زماد خوب ان کنتم کچری تاسن الرؤیا د خوب تعبرون تعبیر کوا سن کے. قالو نو اویل دی ازغاس احلام دا خو آسی پریشان کن خوب ندی وما نحنو او نیو منگ بتاویل الاحلام پا پریشان کن خوبنو پا تعبیر باندے بی عالمین عالمان پوا. وقال الذي او اوی آغا کسو یعنی ساقی غالب نجات آغا چینو آغا رہائی خلاصے منتلو منہما ددی دوانونا ودکرا او یاد راقلو آغا تا بعد امت سمود پسو
انا انبئکم چې زه به وښیم تاسو ته بتاویله د دې تعبیر فارسلوني پس تاسو ولېږئ ما یوسف اے یوسف علیہ السلام ایها الصدیق اے رښتیا ویونکیا افتنا تعبیر راکړه موږ ته فی سبع بقرات چې نو په اوو غواګانې سمان سروې یاکلهن چې خوري دوی لره سبع اوه اجاف کمزوري وسم سنبلات او اوه وږي خضر شنه و اخرى او نور چې نو هغه اوه یابسات وچو لعلی د پاره د دې چې زو ارجع واپس لاړ شم الی الناس خلکو طرف ته لعلهم یعلمون چې دوی پوه شي